الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، برادران اسلام، الحمدللہ اللہ جل شانہ مونږ ته یو عظیم موقع په کومه موقع کې چې مونږ والطلباو ته والسامعین ته والناظرین ته مخامخ یو څو خبرې کېږي. مونږ هر یو مسوت باندې پروګرام کېږي، پای کې د طلباو دپاره او سامعین محترم دپاره یو سبق مخامخ کېدو. چونکې نن هم یو مسوت دی او د دې عرض باندې زموږ بیا پروګرام دی، نو په هغې عرض باندې بیا نن زموږ یو موضوع مې راوړې ده او په هغې به تاسو سره خبرې کوم. کومه موضوع چې زما ده هغه د حضرت موسی علیه السلام ولادت دی او د هغې پرورش دی او عین بعد د هغې نبوت واقعه ده. موسی علیه السلام ډېر جلیل القدر پیغمبر و. الله جل شانه چې کله موسی علیه السلام پیدا کو، موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې فرعون یو خوب ولیدو. یو خوب کې ویني فرعون چې یو کس دی او په زمري باندې ناست دی او د هغه په لاس کې یو حمسه ده او زما تخت طرف ته سیده به روان دی، د شیر د پاسه ناست دی، سورلۍ د پاس شیر دا سورلۍ د د پاسه ناست دی او لاس کې یو حسا ده، حمسه ده. او ما ته چې کله راورسېده نو تخت یې راوغورځو مکې له او زه یې راوغورځولم. بیا چې کله فرعون سهار راباسي، وایي چې کوم کسان و سره نو هغوی ته خوب بیانوي، ما سره داسې واقعه شوې ده. نو موسی علیه السلام ته الله جل شانه د پیدایش د ازیر چې کوم و دا فرعون ته لومبنې مخامخ شو، د خوب په شکل کې ورته مخامخ شو. نو فرعون د خپل نجومیانو نه تپوس وکړه دا خوب څه تعبیر دی. نو فرعون ته هغه نجومیان وایي چې دا شیر د کوم طرف نه روان. موسی علیه السلام ته فرعون ته هغه وایي چې دا شیر د بني اسرائیلو د طرف نه زموږ د طرف ته روان. نو فرعون ته وایي چې دا په بني اسرائیلو کې یو هلک پیدا کېږي او هغه به ستا بادشاهي ختموي او ستا بادشاهي په ځای باندې هغه بادشاهي کوي. فرعون ګبراو شو او ډېر اوچتې منصوبې جوړې کړې وې، تر دې حده پورې هغه رسېدلی و چې هغه ځان طرف ویلي و، انا ربکم الاعلی ویلي ځان ته. قرآن مجید کې الله فرمایي فرعون وایي چې انا ربکم الاعلی. فرعون ویلي و چې زه رب لوی یم. نو الله جل شانه د هغه د وبال دپاره موسی علیه السلام پیدایش بیا کوي. نو کوم نجومیان چې موسی علیه السلام ته وایي یو منصوبه به جوړه کړو. منصوبه به څنګه جوړو؟ منصوبه به داسې جوړو چې دا کوم شورته چې کوم زموږ فوج دی دا به ولیږو بني اسرائیلو طرف ته او چې کوم هلک پیدا کېږي هغه قتلو.
بس دا سلسله شروع شو څنګه پورې دا سلسله او چلے د کم ماشوم په پیدا کېدو الګ په پیدا کېدو غي وکړو دا چې بیا فرعون ته خبر را شي دا کومګه دا ټول ځوانان قتلو زمونږه عالمان کمی کی بنی اسرائیل چون کې دا فرعون عالمانو او د فرعون د لاندې وژن تیرو ان فرعون ته چاوي چې دا کدا ختمینو دا نوجوانان مختم شي او دې بل زمونږه حاریمین کم شي نو فرعون وی زه یو ورځ پیدا کیږي نو هغه پر دې په بل ازمانه قتلوي د قدرت شان ته ګوره چې په کوم ورځ باندې قتلول ماشومان ورځ وا نو په حق ورځ باندې د موسی علی السلام ولادت شو د موسی علی السلام والده چې کومه وړه رضا د عمجن شو چې نن کو دا غي د قتل ماشومان د قتل ورځ دا نن د ماشوم پیدا شو فرعون چې کوم شورتا او بوج نو هغه ډیر زیات تیزو هغه نظر ته د کارغه بشن نظر وی د کارغه نشي نه بچي د نظر نه نو فرعون کوم شورتا هغه ته به وی د کارغه نظر او هغه د میګي هیڅ وړه کمزورو میګي زال چې میګي د ډېر لري نه وي علي چې دا دې کې دا څه شي نو دا هیڅوم د هغه د لپاره مختصیو چې دی د کارو په شان نظر دی او د میګي په شان دی د څنګهول چې کوم هیڅ هغه دی د فرعون کوم شورتي دا چې صحبت لګیدل موسی علیہ السلام والدې ته الله جل شانه خبر ورکو چې ته دا موسی علیہ السلام په یو صندوق کې واچو او دریاب کې بریدا کتابونه لیکي چې دا دریاب چې کوم اونو دا دریای نیلو الان کې قرآن مجید کې دا نه ذکر چې کوم دریاب چې کله موسی علیہ السلام په دریاب کې دا صندوق پرې کوو دا صندوق سیده فرعون د محل طرف ته ځي ا د دریای نیل نه یو لته راوته واجه د فرعون د محل لاندې تیر شو نو چې کله دا ځای کې د عالمانو کپړې وینځي نو اکه ځای ته ورسېدو دا صندوق او هغه ځای کې بی اسیا هم موجود او چې کوم د فرعون کور والا نو بیا بی اسیا چې کله صندوق ولیدو عادمانو ته راواله کلاوي چې کلاوي کوي کې یو ماشوم پروت او ماشوم ډېر ښایسته او حسین ماشوم آیا ماشوم واښ فرعون ته وایي چې دا ماشوم مزان سره وساتم زمونږ اولاد نشته دی نارینه اولاد نشته سان آباد باندې بادشاہ وګرځي فرعون نه اصل خدا اولاد نو او بیواسیدا امتجا واجبی ویل وتا چې دا ماشوم موږ ځان له اوساتو نو بس وېسا کله چې فرعون دا ماشوم ساتي دې درمیان کې خبره دا سره چې فرعون نه ډېر بد ولګي دا ماشوم د فرعون کې د لاس واچي او ګره ولا راخ کی نو ماشومان خدا فطرت ته هغه نه بکې نو بلغو کې هر څه کې پته وته نه لګي ماشوم نه کوي نو فرعون کې نه راخ کای کې اماري مړای نو بس راخ کوي فرعون ډېر ذات غوسه شو او شکر علی چې دا ماشوم دی چې کوم ماشوم په پیدا کېده او زما بادشاہي به ورته کوله ختموله نو فرعون لګي په یو لاس کې ګل کې دی په بل طرف ته سکروټ کې دی نو څنګه موسی علیہ السلام ته مخامخ گئی یو اسه ته بیا ماشوم نه پويږي کته ودا کېږي نو بس زه ودا کول راوچتای نو فرعون ته وای نه کول راوچت کو دی بس قتلو او کو سکرډا راوچت کړو پیدا به نو قدرتی کار ماشوم بل طرف ته ځي چې کوم څه خپل یې طرف ته لاس وړي دا شان موسی علیہ السلام کوم لاس بل طرف ته روان کله چې موسی علیہ السلام لاس بل طرف ته روان کو نو ملائک راځي او ملائک راځي او لاس ولې د کول نه دی بلکې سکرډ طرف ته کوي او سکرډ راځي سیده پورې ته دنه نو فرعون د قتل د منسوبین قوتو
خو چې کله کروټه خولې ته کړه نو هغه ژبه یې وسوځېده او پای کې لعنت راغی. دا شان موسی علیه السلام چې کوم د پایو دا موسی علیه السلام دا چا پای ناغست سوره راځي کتابونه لیکي چې سوره یو هفته که 2 هفتې موسی علیه السلام پای نوس کړي او هغه ورپسې ګرځېدل خو ورپسې چې کم ښځه به دی پای علي نو اخره کې داسې کار وشي چې موسی علیه السلام مور ورته څوک وښایي هغه راشي چې هغه څنګه پای ورکړي موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام پای والي او هغه ورته وایي موسی علیه السلام مور ته چې بس ته به دله پای ورکړي راځي به دلته به پای ورکړي. موسی علیه السلام مور ورته وایي نه زه دلته نشم راتلی زما نور بچیم دي هغوی له هم خیال ساتل دي زما خاوند دی هغوی له هم خیال ساتل دي زه نشم راتلی دلته. نو بس هسې بیبي ورته وایي چې بس صحیح ده ته کور ته ځه ماشوم هم ځان سره بوځه او خیر دی کله کله یې راوله دلته دربار د دربار نه ولا الله جل شانه مور ته خپل بچی هم ورسو د دربار نه ولا باقاعده معاوضه ورکول شروع کړل دغوی بادشاه د طرف نه به وله تنخواه مقرر شو تنخواه به وله ورکوله او اکه ټیم سره وله به الله انعامات ورکړل. نو الله جل شانه موسی علیه السلام مور ته بچی واپس کوي سره د انعاماتو سره د تنخواه. موسی علیه السلام چې کله رضاعت ختم شو فرعون دربار ته موسی علیه السلام واپس راغی نو موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې پاتې کېږي هر څه ویني خو لیکن د فرعون دا ظلم او ستم چې کوم دا به بد لګېدو او بینکو چې موسی علیه السلام په کوم مرض باندې پیدا شو په دغه مرض باندې یو بل موسی هم پیدا شو او هغه مور بوتلی او غار کې یو غار وای کې پرېښودو چې کوم سامیر بیا نو هغه داسې کار شو چې کله سامري خبر راغله نو سامري ته هم الله جل شانه رزق ورکړه که نه رزق یې وله څنګه ورکړو رزق یې وله په دې طریقه ورکړو چې د موسی علیه السلام د یو غټې ګوتې نه به شهد راوتل او د یو غټې ګوتې نه به پی راوتل. نو چې کله به موسی وویشو سامري چې کوم موسی و هغه وویشو نو هغه به یا شهد ګوته به داسې کړه او یا به یې د پیو ګوته داسې کړه نو هغه به یې موړ شو به داسې سامري هم لوی شو موسی علیه السلام هم لوی شو. یو پیر موسی علیه السلام په لاره باندې روان دی اوس نوجوان دی موسی علیه السلام ګوري چې یو قبطي د فرعون د خاندان نه فرعون خاندان د قبطي به وي د فرعون د خاندان نه یو کس دی هغه بني اسرائیل چې کوم دي هغه سره جنګ کوي نو بني اسرائیل چې کوم دی نو هغه ورته اواز کوي ای موسی دا کس ما سره جګړه کوي او دی په ما باندې ظلم کوي. موسی علیه السلام راغی او هغه د پویولو په ځای سره یې ورته یو غوزار ورکړه چې څنګه استاد شاګرد ته غوزار ورکوي نو داسې غوزار یې ورکړه خو چې کوم غوزار یې ورکړه نو هغه خو پیغمبر و که نه هغه لا زوره دومره پته ورته نه وه چې څنګه یې غوزار ومو نو یارې بامبک هغه خو خپل یې سملاست نو په اوږد خوب باندې ویده شو چا ته پته ونه لګېده دکه یو بني اسرائیل د قوم نه د کس ته پته ولګېده یو موسی علیه السلام ته پته وه موسی علیه السلام وایي چې ځان له خو مې اوس کار وکړه اوس به کم پرېږدم موسی علیه السلام هم غلی پاتې شو او بل کس هم غلی پاتې شو. موسی علیه السلام اوس ځان ساتي چې هسې نه فرعون پوج ما ته راورسېږي او پته ورته ولګېږي خو خبره دا ده چې فرعون پوج د خبره ونه رسېده او ټوله ورځ وګرځېده پوج خو خبره ورته ونه رسېده نو خبره داسې وشوه چې فرعون پوج په خلکو خبره جوړ کړي دا څنګه پوج دی دا خو د میږي په شان دی او د کارو په شان نظر یې و نو څنګه د دې نه کس بچ کېږي خلکو پسې خبرې شروع کړه فرعون ډېر زیات غضب ته راغلی غوسه شو دا څنګه چل دی هغه یې ته وایي ما له به کس پیدا کړي که پیدا هم نه خیر به هم ني او بله ځل بیا وکتل اوس ګرځي کس ته نه پیدا شوي
ولې چې دغه دوه کسانو ته پته وه، نور چاته پته نه وه. نو داسې کار وشو چې دا عکس دی پرون چې په کومه ورځ باندې موسی علیه السلام عکس والی و که نه جګړه یې کړه، هغه ورځ نه په بله ورځ باندې دی بیا اوس بل کس سره نښتی دی، هغه هم قبطي دی، د فرعون د قوم نه دی او بیا به سره جګړه کوي، بیا به جګړه کوي. همدې دی بیا موسی علیه السلام له آواز ورکوي ای موسی دا کس ما سره جګړه کوي. موسی علیه السلام ورته فرمایي ته خو ډېر شري پرون دې راباندې کس ووژه، نن حیا دې رانله، نن راته بل کس یادوي. نو موسی علیه السلام ورمخکې شو، خبرې ورته شروع کړې لکه چې ته په ما باندې اوس بل کس وځي. هغه ته مخکې چې راغلی دو ادبا ګزار ورکوونه هغه ته نه شاته شو. پرون دې کس مړ کړی، نن بیا ما اوس لا دویم کس جوړېدی یم. نو قبطي ته پته ولګېده چې هغه کس چې وژلی شوی نو هغه موسی علیه السلام وژلی. هغه په منډه لاړ، شرطي ته یې خبر وکړو چې موسی علیه السلام کس وژلی دی او دغسې معامله وشوه. شرطه ورپسې ولګېده موسی علیه السلام پسې. موسی علیه السلام ته یو کس خبر راړه هلکه خپې وباس درپسې را روان دي. ځینې ځایونو کې راځي موسی علیه السلام ته الله جل شانه وویل، ځینې ځایونو کې راځي چې یو کس ورپسې راغلی او هغه ورته وویل. وارسه خو موسی علیه السلام ته خبر راورسېده. کله موسی علیه السلام ته خبر رارسېږي، موسی علیه السلام الله ته وایي یا الله زما نه ګناه شوې ده خو ما قصدن نه دي کړي. موسی علیه السلام د الله نه معافي مخکې نه وغوښتې وه. موسی علیه السلام ته الله لاره ښایي بس ورځه، په یو لاره باندې روان شي، یو ځای ته ورسېدو. دې بله ورپسې فوج لګېدلی دی، فوج میلاو نه کړ، د مصر نه ووتو. مصر نه ووته فوج صرف په مصر کې ګرځېده. موسی علیه السلام ورته میلاو نه شو. داسې کار وشو موسی علیه السلام یو بل علاقې ته ورسېدو. علاقه کې ګډې ویزې خلک وله ورکوي، یوه معامله شروع ده. خو داسې کار دی چې څه جینکۍ وروستو ولاړې دي، څومره جینکۍ ما ته څه یاد نه دی، خو څو جینکۍ وي هغه وروستو ولاړې وي او ښه ځوانان کسان راتلل، هغه یې اوبه راوباسي د کوی نه او په خپلو ویزو به یې اوبه څښلې تلل وه. اخر کې داسې کار وشو موسی علیه السلام ورمخکې شو. جنکونه تپوس کوي ولې څه مسله ده، تاسو وروستو ولاړې بس صرف ګورئ. نو هغه یې ورته وایي دا ټول ځوانان دي، زموږ ورور نشته دی، زموږ یو بوډا پلار دی او هغه په امسا باندې ګرځي او بس صرف مونږ یو بس. نو مونږ ګډې ویزې سره وو، بیا چې اوبه راشي نو بیا چې کوم د دی نه پاتې راپاتې اوبه وي نو هغه مونږ په خپلو ګډو ویزو باندې وڅښو. خو حال دا دی چې دا پوره مړېږي نه په اوبو باندې. موسی علیه السلام ورته وایي دا څه خبره ده. موسی علیه السلام ورمخکې شو، اوبه یې راوباسئ، دومره اوبه یې راوباسلې چې هغه کلي د خلکو هم ویزې سیراب شوې او د دوی دا ویزې هم سیراب شوې. یو ورځ داسې موسی علیه السلام په دې ټولو ګډو ویزو باندې به اوبه وڅښولې، په بله ورځ باندې هغه جینکو کور کې خبر پوره سو. داسې یو نوجوان و، هغه داسې کار وکړه د دې د وجې مونږ نن زر کور ته رالو. جینکو پلار شعیب علیه السلام، شعیب علیه السلام ته فرمایي دا نوجوان راولېږئ، ځان سره یې بله ورځ راولئ، ځان سره یې بوتو. نو شعیب علیه السلام ورته فرمایي چې زمونږ خو څوک نوجوان نشته دی، خو ته که زمونږ دا ګډې ویزې سره یې زه به د خپل لور هم په نکاح کړم، ګډې ویزې به ورله سره یې، خو دا معاهده د 10 کال معاهده ده چې ته به کور ته ځې، هغې نه بعد ته پورته ځې، واده به دې کړی، زما لور به سره هغه هم سره بوته، خو هغې نه مخکې به نه ځې. هغه ته وایي صحیح ده. وایي د فرعون د قوم نه خو خلاص شي که نه، فرعون شرطو پسې لګېدلې وه. نو دې بله موسی علیه السلام 10 کاله تېر کړل. موسی علیه السلام چې کله واپس روان شو که نه 10 کاله پوره شو، نو واده یې کړی و، واده یې کړی و، دوی بله را روان و، شپه وه، ډېر زیات یخ و. نو بیبي هم بیماره وه. موسی علیه السلام ورته وایي داسې کار دی صبر وکړه، زه دلته کې چې دا اور تلاش کومه نو زه زمونږ د تلو دپاره به لاره مونږ ته ښکاره شي په کور باندې او مونږ به ځان هم ګرم کړو. مخکې به خلکو کور وبل کړو، لرګي سره به څه
کپڑا مپڑا وټه کړه وای ته اور ورته کړ بس داسې وکړ بیٹرینو خو نه وي د بیٹرینو په ځای به استعمال نو موسی علیه السلام ته وی زوی د ورانه بره یو غر باندې رڼا ښکارېده موسی علیه السلام بیبي ته وفرمایل چې هلته کې څوک دي زه به هلته ورشم نو ځکه به د خوراک هم زه راوابلم دي نه وږي شوي وي او اور هم ترې راولم رڼا به مو شي او ګرم به هم شو موسم یخ موسی علیه السلام چې کله بره هغه ته وکتل نو هغه رڼا او هغه نور قدرتي نور او هغه نور الله جل شانه یو کونې ته ورکړه کله موسی علیه السلام لاړ نو موسی علیه السلام ته الله فرمایي موسی بیزار وباسه نو موسی علیه السلام پوهېده د اواز د کوم طرفه راغلی شپه د اواز د کوم طرفه راغلی نو موسی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایي موسی یریږه اوس ستا رب یم او زه به تا نبي جوړوم نو موسی علیه السلام ته الله نبوت ورکو یو میشن یې ورته ورکو موسی علیه السلام د اکه ځای نه فرعون طرف ته رواني کوي موسی علیه السلام ورته څه فرمایي الله زما په ژبه کې امانت دی زه به فرعون ته څنګه خبره سمجاوم نو ما سره زما ورور هم که د پیغمبر که نو هغه کوي نو الله جل شانه ورته وایي صحیح ده ورور یې مولا پیغمبر کو چې کله روان شو موسی علیه السلام واپس بیبي طرف ته لاړ نه بیا کتابونو کړي دي راغلي چې بیبي کم بله لاړه موسی علیه السلام و ډایرکټ لاړ موسی علیه السلام ډایرکټ لاړ فرعون طرف ته مصر ته لاړ او د الله جل شانه د یکتاوالي تبلیغ یې ورته شروع کړه چې الله یو دی چې کله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام نه راته نو اکټین کې د شعیب علیه السلام د بیزو د سرولو دپاره یو عصا ورکړې وه ډنګورې ورته ورکړه نو په هغې باندې به موسی علیه السلام څه کوله موسی علیه السلام به پرې ګډې بیزو له پاڼې نه اخوري نو کویتور کې ورته الله جل شانه فرمایي چې کله کویتور ته بر وکته د ګوتو ته ورکوي الله جل شانه ته فرمایي موسی تا سره دا څه دي موسی علیه السلام ورته ایکسپلینیشن شروع کړي چې دا زما ساده پدې باندې زه ټیک لګوم چې ستړی شم یا بیزوله مې پاڼې نه اخوري دا کوم بله خبرې ورته وکړي موسی علیه السلام ته الله فرمایي عصا وغورځو څنګه یې وغورځوله یکدم ترېنه اجدها جوړه شو اوس لرګی دی هغې نه اجدها جوړېدل جوړه شو ترېنه اجدها او موسی علیه السلام ترېنه رسته شو او بل غضب واړېده اوس پکې دا بل مار هم پکې لا پیدا شو دې سره به څه کېږي نو هغه داسې کار وشي موسی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایي موسی یریږه مه لاسو ته واچوه موسی علیه السلام وړه لکۍ ته لاس لکۍ ته لاس شو دله ما مرۍ ته لاس ته ما باندې حمله کړي وله لاړه اجدها وه موسی علیه السلام ته الله وایي یریږه مه سر ته وله لاس کړه څنګه وله سر ته لاس کړه نو واپس ډنګورې جوړه شو موسی علیه السلام چې کله نبوت ته ملاو شو راغی فرعون ته تبلیغ شروع کړ فرعون نه منل وایي زه رب یم زما نه علاوه څوک رب نشته چې څه کوم نو زه کوم نو داسې کار وشي چې فرعون ورته وایي ځه تا څخه جادو دی دا چې ته کوم کار کوې که نه دا عصا جوړ دی دا اجدها جوړه شي نو دا داسې جادو دی زه به خپل جادوګران نه غواړم ته به خپل جادو کوې صحیح ده بیا به زه تا خو منم ما غټ رزیل وه چې ته منله منلې خو نه خو بس هسې خبره رستو کوله موسی علیه السلام ورته ویې صحیح ده یو میله ولګېده جادوګران هغه راوغوښتل او پوره علاقې خلک راټول شوي میلې ته موسی علیه السلام هم پای کې و او موسی علیه السلام چې کوم دی جادوګران ورته وایي لومبنې مونږ خپل کرتب وکړو خپل کرتب کې هغې ته کرتب که نه و د فرعون غلامانو فرعون ته یې غټ غټ انعامونه به در کوم که کوم ګټه فرعون ته وي جادوګرانو ته نو که په دې کې چې کومو د موسی علیه السلام ته تپوس وکړه که نه چې
چې ته هم باندې خپل کرتب کې کومه کوو نو آیت الله جل شانه دې حدیث نشي کوي چې کله موسی عليه السلام ته وایي ته ورته کومه ورته موسی عليه السلام ته تاسو چې هغه ورته نو هغه نه ماران جوړ شو موسی عليه السلام ورته شو دا سبا ځا وړه ما زړه انګورې ته ما ته پته نشته دي نه مار کله جوړي ما ته دا پته نشته ما ته پته نشته او دې ته پته ده چې دې نه بس ما جوړي هر طریقې سره جوړي بس جوړي دې نه موسی عليه السلام ته الله فرمایي موسی دا عصا ورزو دې نه باغ کټه مجدا جوړ شي چې څنګه یا عصا ورزولا هغه نه اجدها جوړ شو او هغه ټول دا چې کوم وړي لرګي مرګي وای نه ماران نو شو هغه ټول په یو وړي نو فرعون هم رانه شدا څه چلو او کوم جادوګران چې جادو کړو ډایرکټ په سیده باندې پرې وته وای مونږ ستاره منلې فرعون اچ کوم کسانو کنه هغه موسی عليه السلام ته په سیده پرې وتل او وای مونږ ستا عرب منلې او مونږ صاحب مزم باندې نوز پدې کې خبر راځي چې تحقیر د پاره نه ده خبر ده چې یو فرضي خبره ده یو امیر سے بیان کوي امیر سے بیان کی سوي وی فرعون اوس ولار دې بیان شروع کړ دې وی فرعون سره یو غټه لګي فرعون سره دې راته وی غټه لګي وا کته نو دا ملګرو आवाज ورکو کته نو دا ملګرو आवाज ورکو امیر سے فرعون سره کوله کین نو تا ولې وته واجه لګي و سره دې سره یې رزیم ته چوي شرم نو فرعون الله شرمو سیدا انا فرعون چې کوم دې بیا سچل کوي فرعون ته وی ز تاسو سره بیا تاسو بل طرف ته څنګه ځئ وای زه تاسو سره بیا تاسو زما پر دې بل طرف ته څنګه ځئ او هغه وی دل کنه معجزه پوری ده کنه هغه وی چې جادو خدا سي نشي کېږي دا معجزه ده او معجزه دا عاجز کېدون اوتی ده او معجزه نبی څخه او نبی او قدرت کې دانی د الله جل شانه طرف دی یو کرامت دی او یو معجزه ده معجزه د نبی نه ثابتېږي او د نبی په قدرت کې نه وي او کرامت د ولی نه ثابتېږي او د ولی په قدرت کې نه وي دا د الله جل شانه د طرف نه وي هغه مخامخ کېږي ظاهري نو فرعون نو کسان لري شو موسی عليه السلام باندې ایمان راوړ موسی عليه السلام ورګه مضبوطی کی تر دې پورې چې یو منصوبه جوړه کړ موسی عليه السلام دا کسان او باسل غواړي د فرعون د بادشاہي اوس طریقې سره او باسو هغه ان شاء الله په بل بیان کې وو روان خریده باندې بعد ان شاء الله وو چې بیا فرعون څنګه طریقې سره موسی عليه السلام ته نزان واسه او فرعون چې ترتیبو فرعون وبس لګیدل او نو لګیدل څنګه چل شو هغه ان شاء الله پر روان پروګرام کې وو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين